नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यस्तफ्तूनका फिन्निसाइ क़ुल इल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना व मा युत्ला अलैकुम फ़िल किताब फ़ी यतामा النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم سورة النساء انزم پارا یوسل کویشتم نمبر آیت دی تدی رکو تمام رکو سرا ربطا مناسبت داری چپا مخی رکو کی اللہ رب العالمین کمال علم بیان شو اس پر رکو جو ہم اللہ پاک کمال علم ذکر کی شان نزول دی آیات مدراسه ابتداد دی صورت کی کلچی دی یتیمانو او د ماشومانو متعلق د میراث مسئلہ بیان شو چې یتیمانانو ته او ماشومانو ته دی په میراث کې حساب ملو شي سو اخبار د صحابه کرامو بعض مسلمانانو په ذهن کې دا خیال راغی چې دا حکم ما د سبب پوری د یتیمانانو او د ماشومانو د میراث خاص وي دا ټول عمر نبی وعید نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې اوس مسله د یتیمانانو او د زنانو د مہر او د میراث متعلق صد نو په شروع د صورت کې هم دا مسله یو پیر ذکر شوی چې یتیمانانو او زنانو خپل حصے ورکړي اوس دوباره ذکر کیږي چې تاسو خیال کې دا ناراضي چې دا مسله منسوخ شوی نه د قیامت پورې دا مسله دا صدا یتیمانانو او زنانو تقبل حقونه ورکړي دا چې اول کې دا مسله او اوس ختم شوی دا نه ختم شوی نه نو الله جل شانو د آیاتنا د خبر د نازل کړي چې دا خلق تاسو نه د زنانو د مہر او د میراث متعلق مبوس کړي دې توبه چې هغه مسله د کوم چې د صورت په شروع کې د صورت النساء په شروع کې الله پاک ذکر کړی دا د یتیمانانو د زنانو د مہر او د میراث د ماشومانو د میراث مسله ماشاءالله جاهلیت په زمانه کې رواج کله بچي او سړی مړ شو نه دا میراث بداو ترونو تربورانو پوریونو واخیست دا ماشومان یتیمانانو ته چولا او دا خزل به پکې سنور کو او به د اعمال دا چا دي چې هغه سبا د دشمن په مقابله کې مدريږي چې جنگ کولی شي مال بیا هغه چا ته ورکو چې جنگ به کوي زنانم جنگ نشي کولی ماشومانم نشي کولی هغه به نه ورکو یو به ورسره دا زیاتې د بلار په مال کې د زنانو کې سنو ماشومان یې څو پکې نه یتیمانو دیم زیاتې پیدا کو چې د دې مړي کوم زنانه چې په پاتې شو نو دا په میراث کې یو سړی او
دا نه چې لکه دا به آزاد پاتې نه هغه هم پکې وي که د دې مړي او ماشومان جنکې پاتې شوي یا غټې جنکې به پاتې شوي د میراث او د مال مالک د پلار او د لور ده دوی به کله د دې سره نکاح وکړه د دې لپاره چې بل چاله ورکو نو دا مال به د بل کور ته لاړ شي نکاح به ورسره وکړه مہر به هم ورنکړو او هغه میراث کې حصہ به هم ورنکړو او کله به چې ښایسته نه وه بدرنګه به وه نو نه به ورسره په خپله نکاح کوله او نه به یې چاله ورکوله بله به یې ځکه نه کوله چې خوښه به یې نه وه او چاله به یې ځکه نه ورکوله چې د دې کوم میراث کې حصه رسي دا به د بل کور ته لاړه شي الله پاک فرمایي دا ظلم مه کوئ اسلام ډېر مزیدار دی زنانو ته ماشومانو ته یتیمانانو ته ټولو ته خپل حصه نکاح دې ورسره وکړه مہر حق دې ورله ورکړه یتیمان درته پاتې شو د پلار او د نیکو په مال کې چې د دې کوم حصه کېږي د دې حق دې ورله ورکړه که لور درنه پاتې شوه نو چې څنګه د زوی حصه په دې میراث کې ته داسې د دې لور هم شته څنګه چې د زوی په واده باندې خرچې کې نو دا شان د دې لور په دې واده هم خرچې کې ضرورتونه به پوره کې اسلام وایي دواړو ته وګوره دا نه چې هلکان د جنګونو دي جګړه د لګولي شي د دې له میراث کې حصه ورکوه ځوانانو له ورکوه او ماشومانو زنانو له مه ورکوه دا ظلم دی الله پاک فرمایي انصاف نه کار واخله نو په اول آیت کریمه د دې رکوع کې دا مسله ذکر کی په دې آیت کریمه کې زنانو ته د خوشگوار ژوندۍ تیرولو ترغیب او نصیحت ذکر کی که یو زنانه داسې ده چې هغه بدرنګه ده یو زنانه داسې ده چې بوډۍ ده یا بد اخلاقه ده او خاوند د دې نه ناراضه ده او دا پوهېږي چې دا خاوند را سره ژوند نه تېروي پرېږدي مې نو که دا زنانه هغه خپل مهر دې خاوند له ورکړي چې دا مهر والا مو پرېږده مې ما یا دې زنانه سره په کور کې نورې ونې دي دا خپل نمبر دې نورو ته پرېږدي چې زه بس ما خپل نمبر دې ته پرېږدي د به پرېږده مې ما په دې خپل مهر باندې یا په خپل نمبر باندې خاوند سره صلح وکړي نو دا صلح د دې لپاره غوره ده د دې نه چې جګړې او اختلافات او خلافونه راشي وجه څه ده د انسان د دې مال حریص چې کله خاوند ته میراث خاوند ته مهر د ښځې ملو شي نو هغه وایي اوس مې څه کې مهر واصل د ما لاسته راغی کور به هم جوړ پاتې شي اختلافات هم ختم شي او ښځه به د طلاق بچ شي الله پاک په دې آیت کې دویمه مسله دا ذکر کړه اوس زموږ د مسلمانانو څه حال موږ مسلمانان چې په جذبه کې راشي 10 طلاقونه ورکړي نو بیا په یو ځای او په بل ځای ګرځي او بیا وایي استاد جي تا سره مې کار څه کار دی یوه پټه خبره کوم پټه خبره به داسې یره جي به ډېر زیات غوسه وم داسې ومه چې دماغ مې کار نه کړ او په ځان پوه نه شوم او ښځې له مې طلاق ورکړ دروغجن دماغ دې کار نه کوو نو طلاق دې ورکړ چې دماغ دې کار نه کوو دا سر دیوال نه راواچوو نو موږ وایو چې هلته رښتیا کار وکړو چې دماغ دې کار نه کوو نو د ګاډي مخې ته ځان ور وغورځوو نو موږ وایو چې هلکه دماغ دې کار ونه کړو دماغ په دې ځای کار نه کوي دماغ کار نه کوي نو ښځې له طلاق ورکړي دروغجن دروغ نو بیا ګرځي کله یو استاد یې استادي سره لاره پکې پیدا کړي ورې کور مې روانېږي نو دماغ دې ساړه ساته دماغ دې بل دې کې کار نه پرېږدي چې کله کور ته راشي او ښځې سره اختلافات او جګړې بدې ردې او کنځلې او طلاقونو کیسې شروع کړي نو دې وخت کار پرېږدي دا زموږ مسلمانانو ظلمونه دي او بیا خفئ یقینا خفئ که ماشومان بچي وي خپله زندګۍ باندې سوچ کوي نو ولې لږ
ساړه نه خوري یخ نه خوري ډیره ګرمه خوري لکه گزاره پکار الله جل شانه فرمایي کدا زنانا پتا چې وخت دې خپل خاور سره صلح کی دا دې لپاره ور او بهتر ده دې اختلافات او جنگ غړونه البته بیا هم دا چې تاسو خپل منځ کې احسان یو بل سره کوي نیکی کوي خزم د الله نه یریږي او خاوند د الله نه یریږي نو په دې کې احساس لپاره بهتر نو الله جل شانه فرمایي وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ او دې تاسو کې اسلام پیغمبر علیہ السلام د زنانو د میراث او د مہر متعلق قل تو فرمایا الله یؤتیکم فیهن الله پاک تاسو اجازت درکې په بارا د زنانو کې د میراث او د مہر وما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه چې لوستل شي پتا سو باندې فی الکتاب په قرآن فی یتام النساء اللاتی ببارا د یتیمانو او زنانو کې لا تؤتونهن جتا سنور کې دیتا ما هغه مهرنا کتب لهن چې د دې لپاره مقرر شوی مہر ولا مقرر کړی دی الله درته حکم کوي چې ولې ورکړي وترغبون ان تنكحوهن او تاسو نفرت کوي د نکاح تدبیر دې کې د ترغبون په معنی یو معنی دا چې دا زنانه تا پاتې شو دا بدرنګ ده تاسو سره په خپل نکاح نه کوي خو هم نه او بلم په نکاح نه ورکی چې دا مال د بل کور ته ترغبون او به ترغبون تاسو غواړئ چې دې سره نکاح وکړي او داسې نکاح کوي چې نه مہر ورکوي او نه د دې اسه میراث ورکوي ترغبون یا اعراض کوي یا ترغبون تاسو سره محبت ساتي په نکاح استدا ولیکن ابا مال د مہر ظلم نکي والمستضعفين من الولدان او الله پاک کا حکم کی د کمزور من الولدان د ماشومان مبارک د میراث زنانو مبارک د میراث او مہر او د ماشومان بچو مبارک د میراث او ورکړي وان تقوموا لليتامى بالقسط او الله پاک تاسو حکم کوي چې تاسو قائم شئ د یتیمانو د پاره په انصاف باندې یتیم یو انسان وفات شو د یو انسان پلار وفات شو او دی نابالغ دا یتیم او کنا بالغ دی او پلار وفات دی نو دا په حکم د یتیم کې نه دی لکهدار سړی پلار وفات کړه ته ورسه کې دا بډاګان یتیمانان پلاران چاچو وفات دا چاچو مندر لګتا ډیر عمر دې ته خوشاله نصیب نو یتیم نابالغ بچی چې د پلار نه پاتې شي او پلار وفات شي او چې کله بالغ شو پلار وفات شو نو په داسې صورت کې دا یتیم نه دی ځکه دا د شریعت مکلف وما تفعلوا من خير وسجتا سکوي د نیکینا نیکی سره د یتیمانو زنانو مطالب فإن الله كان به عليما فبشك الله پاک دی پدی باندې وي وین امرات خافت او کچروی او زنانا چې دا یریږي من بعد دقاون مبارک نشوزندنا فرمانه نو اعراض یا د اعراض کولنا فلا جناح علیهما فیس گناہ نشته پدی دواړو باندې یصلحا بینهما صلحا چې دا دواړه صلح او کې په خپل منځ کې په صلح کولو سره والصلح خیر او صلح بهتر ده د اختلافات او د جګړو او حضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوی دي نفسونو ته حرص او بخل د مالونو وان تحسنوا وتتقوا او دا بهتر خاص احسان کې تقوا اختیار کړئ فإن الله كان بما تعملون خبيرا پس بشک الله پاک دې تاسو په عملونو باندې خبردار واخدار الحمدلله